د غټ اختر ورځ ده. الله پاک دې زمونږ چې کوم عبادات راتلونکي دي خپل دربار کې دې قبول او منظور وګرځي، او الله دې ټول امت ته دا د غټ اختر ورځ مبارک او برکت والا وګرځي. عزیزانو، تاسو ټولو به تقریبا د قربانۍ اراده کړې وي او څاروي به م راوړي، او انشاءالله چې دا منځ شي نو تاسو ټول به ځئ د معمول مطابق قربانی به کوئ. منګ او تاسو چې دا قربانی کوو هر کال له د معمول مطابق د دې پس منظر څه شی دی؟ دا قربانی منګ او تاسو هر کال له ولې کوو، او په دې قربانی کې به زمونږ او ستاسو نیت څه وي؟ د دې شاته ډیره لویه فلسفه پرته ده، او د دې شاته دومره لوی امتحان پروت دی چې الله د ابراهیم علیه السلام د کامیابی د وجنه چې په امتحان کې کامیابی حاصله کړه، هغې د وجنه موږ باندې د مال قربانی راوستله. ګینې موږ او تاسو به هر غټ اختر کې د خپل د اولاد قربانی ورکوله، خو د الله نظام داسې شو چې د ابراهیم علیه السلام امتحان کې د کامیابی سبب دا وګرځېده چې موږ او تاسو الله پاک په مال باندې خلاص. عزیزانو، موږ او تاسو چې دا قربانی کو دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی. نبی علیہ السلام ته یو صحابي راځي، ورته وایي اے د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، دا قربانی څه شی دی؟ د دې څه حقیقت دی؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، دا ستاسو د پلار سنت دی د ابراهیم علیه السلام. بیا د الله د رسول نه پوښتنه کوي فما لنا فیها یا رسول الله، موږ ته به په دې کې څه ملاویږي؟ وایي تاسو ته به بکل شعرة حسنه، په هر یو ویښته به درته یو نیکي ملاویږي، د وینې پرېوتلو نه مخکې به ستا ګناهونه معاف کېږي. بیا ورته وایي ای د الله رسوله فما الصوف، د دې وړۍ څه حکم دی؟ ورته وایي بکل شعرة من الصوف حسنه، په دې کې هم د هر یو ویښته برابر کې یو نیکي ملاوي. دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی. عزیزانو، ابراهیم علیه السلام ډېر لوی امتحانات تیر کړي دي، موږ او تاسو هغه تفصیلي سره بیا اورو او بیانوي، خو دا آخري امتحان د ابراهیم علیه السلام داسې و چې دا ډېر لوی امتحان و، او د ځمکې په سر باندې داسې امتحان په چا باندې بیا نه دی راغلی. ابراهیم علیه السلام زوی اسماعیل علیه السلام دا د 14 کالو یا 16 کالو، او چې پیدا شوی ابراهیم علیه السلام عمر 86 سالو، نو دا د 14 کالو ته ورسېد، د عمر به خامخا 94 ته 93 ته رسېدلی. په داسې عمر کې شو، او دا زوی سهاره وه. کله چې د زوی ملاقات ته راځي، قرآن کې الله لیکي فلما بلغ معه السعی، وی چې کله اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام سره ګرځېدل چالو کړل، ځوان شو، د 14 کالو 14 کالو شو، د پلار سره به یو ځای ګرځېدلو. عزیزانو، 86 سال عمر کې الله دا زوی ورکړی، 86 سال عمر کې الله چا د زوی ورکړي، او بیا د 13 کالو شي ابراهیم علیه السلام په 8 ذوالحجې باندې خوب ګوري. په خوب کې ګوري، الله ورته حکم کوي چې اے ابراهیم، د خپل زوی د اسماعیل علیه السلام قربانی می پکار ده. اوس دله دا خبره پته نشته چې اخره کې به ګډ روزي، دا خو موږ ته پته ده چې اخره کې بیا ګډ روته.
ابراهیم علیہ السلام چوکتل دا ډیر لوی ازمایش دی کتابونه لیکي چې کله را پاسېدو سل اوښانې د الله په لاره کې صدقه کړل او په ذهن کې دا راغی چې کېدی شي دا خوب داسې نه وي په نهمې ذوالحجې باندې بیا ابراهیم علیه السلام خوب ګوري عزیزانو بیا په خوب کې ګوري چې الله ورته حکم کوي چې د خپل زوی اسماعیل علیه السلام قرباني مې پکار ده ابراهیم علیه السلام بیا را پاسېدو سل اوښانې د الله په لاره کې صدقه کړه په لسمې ذوالحجې باندې بیا خوب ګوري ابراهیم علیه السلام چې د خپل زوی اسماعیل علیه السلام ذبح کوي راځي خپل زوی ته وینا کوي یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى ای زما زویا په خوب کې ګورم چې زتا ذبح کوم علالوم دی فانظر ماذا ترى ستا سرای دا عزیزانو دا یاد ساتي ابراهیم علیه السلام داسې نه کوي چې د زوی نه تپوس کوي چې زما زوی سرای به که د هغې رای نه وي زه به یې نه ذبح کوم نه کتابونه لیکي وایي دا امتحان ډېر لوی امتحان دی وایي ابراهیم علیه السلام وغوښته چې زما زوی هم په دې کې ما سره شریک شي ځکه زوی ته وایي چې ستا سرای ده ګینې داسې نه وه چې زوی ورته انکار کړی ابراهیم علیه السلام به خدا نه کسته دا ویلو چې یاره به ستا انکار وکړو او زه دا حکم نه ادا کوم نه عزیزانو دا پیغمبرانو دوی ویل چې دا امتحان لوی د انعامات لوی دی چې زما زوی ما سره شریک شي زوی ورته عجیبه ټکې کوي عزیزانو د څوارلسو کالو هلک دی ایمانی جذبه یې برابره ده ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله ای زما پلاره تا ته چې د کوم شي حکم الله درکړی ته هغه وکړه بیا ورته په آخره کې څه وایي وایي هسې نه چې زما پلار ویریږي چې دا زوی به مې لتې وخي دا زوی به مې انکار کوي ورته وایي ستجدني ان شاء الله من الصابرین وایي ای زما پلاره ته به وګورې چې زه به د صابرانو نه جوړېږم صبر به کومه ټیک ده چې ته به چاړه راښکاږي ستا زړه به م دردېږي زما زړه به م دردېږي خو ای زما پلاره زما دې د خپل په رب باندې قسم وي چې زه به صبر کوم عزیزانو موږ تاسو اورو خو موږ تاسو ته خو د واقع اخره پته ده که نه ابراهیم علیه السلام ته د واقع د اخرې پته نه وه وایي د خپل زوی مینا ته روان کو د مینا میدان ته روان کو د لاس کې نیولې عزیزانو تاسو لږ سوچ وکړئ چې ستا 92 سال عمر 93 سال او یو زوی دې د 14 کالو او هغه تا دې ته روان کړي چې زه به علالوم دا سوچ وکړه قسم په الله که ته بیا ټینګ شي دا سوچ وکړه چې د 14 کالو ماشوم در سره او ستا عمر د 93 سال وي او دا تا ذبح ته روان کړي عزیزانو موږ تاسو په مال باندې زړه نه کېږي مال باندې موږ تاسو کوشش دا کوو چې په 2 کسانو په شریک راولو او هغه د خپل یو زوی رانیسي 93 سال عمر دی دا به څنګه ایمانی مینا ته روان کړی دی شیطان حرامي لاړو مور ته ورته وایي د ابراهیم علیه السلام ښځې ته حاجره بیبي ته راځي وایي ای حاجره تا ته پته ده دا ستا خاوند ستا زوی چېرته روان کړی دی هغه ورته وایي بازار دی بوځي وی بازار دې نه بوځي دا یې تیار کړی دی دا علالۍ هغه کاڼی رالي او شیطان پیولي ورته وایي ای شیطانه مخ دې تور شه که چېرته زما زوی علالۍ نو د الله حکم به یې موږ ته منظوره ده د الله په حکم کې زما دا زوی دی د الله د حکم د لاندې قربان شي دا ښځه وځي اوس شیطان دې نه لاړو چې ویې کتل دم په ما کاڼی راویستلو لاړو ابراهیم علیه السلام ته وایي ای ابراهیم تا خو خوب لیدلی دی دا ته کوم کار کې 92-93 کاله عمر دی دی یو زوی دی دی او خوب دې وکتلو کېدی شي دا خوب دروغ وي او ته ځې د مینا میدان ته روان خپل زوی علالې هغې هم کاڼی راواغېست وایي مخ دې تور شه د الله حکم دی او زه به د الله حکم پوره کوم شیطان تاویږي اسماعیل علیه السلام ته راځي
د دیار له سکانو الګ د رسوار له سکانو ورته وی اسماعیل استاپلار ته علالولو ته روان کړي هغه ورته وی مخ د تور شه د الله حکم کوي نو زه اسماعیل د الله حکم ته تیار یم. اوس اسماعیل علیه السلام راغی د مینا میدان ته ورسېدل. اوس یو سر ته پلار دی بل سر ته زوی دی. دا زوی پلار ته وی چې اسې نه زه ستا زوی یم او ستا په زړه کې محبت جوش وکړي او ته چاڼه را اخلي او اسې نه چې په ما چاڼه را نښ کاږي. وی پلاره ما په شا باندې راوغورځوه. قرآن دا آیات ذکر کوي فلما اسلما وتله للجبین چې کله دواړه راضي شو نو اسماعیل علیه السلام په شا باندې واچولو او سترګې ورته وتړلې د الله حکم د مینا په میدان کې دا لویه قرباني کېږي. ابراهیم علیه السلام چاڼه راښکاږي چاڼه اثر نه کوي په اسماعیل علیه السلام باندې. چاڼه راښکاږي چاڼه اثر نه کوي. دې کې الله حکم کو فرشتو ته چې ورشي د جنت نه یو ګډه راوباسي او هغه د ابراهیم علیه السلام د قدمونو لاندې واچوي. جبرائیل امین علیہ السلام چې کله وکړه چاڼه راښکاږي ابراهیم علیه السلام आवाज وکړو الله اکبر الله اکبر. چې کله دا आवाज ابراهیم علیه السلام اوریدو لا اله الا الله والله اکبر دا आवाज وکړو. اسماعیل علیه السلام چې کله جدا شو وی الله اکبر ولله الحمد. دا قربانی دا فلسفه موږ ته بیانوي. عزیزانو موږ تاسو خپل مال باندې 50,000 روپۍ ورکړي زموږ نه الله خبري د زوی قربانی ورکړي دا د قربانی فلسفه ده. تاسو په دې واقع باندې ځان له کور کې کېنئ یو 15 منټه سوچ وکړئ چې تا ته دې خبرې پته نه او تا ته الله ووایي چې د خپل دا زوی زما په لاره کې ذبح کړه نو ته د خپل ایمان بیا ورستا ایمان کمزې دا موږ چې هر کال لزان ستړي کوو دا په دې وجه باندې چې د ابراهیم علیه السلام ډېره لویه قرباني ورکړې ده او موږ او تاسو د هغې د وجې نه دا قرباني کوو. الله د بره نه آواز کوي ونادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. الله آواز وکړو چې اے ابراهیم تا د خپل خوب رښتیا کړ. انا کذلک نجزی المحسنین من باندې کو خلق تام د غرنګ بدل ورکو وترکنا علیه فی الاخرین تر قیامت پورې په ټول مسلمانانو باندې قربانی زواجب کما تر قیامت پورې په ټول خلق قربانی کوي. عزیزانو د الله رضا په زړه کې راو دا قربانی ډیره لویه فلسفه لري. منګ او تاسو چې دا قربانی کو د ابراهیم علیه السلام قربانی ذهن کې راو چې ته په دې ساروي باندې نه خپل په زوی باندې چاڼه راښکاږي دا فلسفه په ذهن کې راوله اله به تا سره د دې عبادت بیا قدر او منزل پیدا شي. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله دې زموږ د ټولو قرباني قبوله کړي او خدای پاک دې موږ ټولو ته توفیق د قرباني راکړي. موږ او تاسو زه بار بار دا خبره کوم په دنیوي کارونو کې موږ او تاسو سوچ نه کوو په قرباني کې بیا زموږ او تاسو ډېر سوچونه. عزیزانو دا ډېره لوی ثواب دی په دې کې او په دې کې ډېر لوی فلسفه د ابراهیم علیه السلام پرته ده. کوشش وکړئ کوم خلکو دې ځل نه کړي را روان کار له کوشش وکړئ. او دویم داسې د اختر ورځ ده مینه محبت ځان کې پیدا کو چا سره بدی وي چا سره نه لګي د الله د رضا دپاره ورسو. د هر چا کور کې خفګانونه وي د چا د بچو سره دي د چا په کور کې د ښځې سره دي د چا د خپل ورونو سره چا علاقې والا سره دي ورشو یو بل سره ملو شو او د محبت اواز بلند کو. واخر دعوانا الحمد